سلامونه کتونکو څنګه یې؟ امید دی چې تاسو ټول به روغ جوړ او ټیک ټاک وئ. ښه سحر چې راپاڅېدم نو ډېر راباندې ناوخته شوی و، ځکه چې ما وې زه به 8 بجې پاسمه، خو چې ټایم ته مې پام وکړو نو 9 بجې وې، ځکه چې په 9 بجې باندې انټرویو سټارټ کېده. د بنو قابل الخدمت فاونډیشن چې کومه ټیسټ مونږ ورکړی و نو د هغې نه پس بیا د هغې فاینل انټرویو وه، نو نن هغې له تګ و. کړکۍ مې چې کولاو کړل نو ومې کته بهر ټایم ډېر ناوخته و، نو بس एकदम راپاڅېدم او نیغ لاړم د کچن په طرف باندې او کچن ته مې پام کو. په دې کې راسره زما خوږ ورور تلاوت شاه هم او دی راسره هم روان و. نو ما ورته وویل ما زه کچن کې ګورو چې څه دي په فریج کې. نو چې مونږ وکته نو فریج مې کولاو کو او په هغې کې لږ شانتې فروټ پراته و، د سالن هم پروت و، خو ما ناشته نه کوله. ما ویل زه فروټ به راواخلو، نو هغه ته ما ویل ما امرود ته هم ځان له راواخله او ما هم راواخیستو. هغې نه مخکې مې اوبه وڅښلې او بیا مې پسې امرود وخوړو. تلاوت شاه بهي ته ما ویل دلته هیر ډریسر دی زمونږ ورور، نو ما یې زه هغه له ورځمه لږ سڼه وربل به پرې وکړو، ځکه چې انټرویو له ورتلل دي. نو چې بار ته ووتم ګیټ مې څنګه کولاو کړو، نو ابرار بهي راله مخې ته راغی او ما ته ویل چې فی مې راوړو او راځه چې چای ته وکړو، ناشته وکړو. ما ورته ویل نه زه ناشته نه کوم. ما خپل فلاور وکته نو ماشاءالله ښایسته و او ښکلي شوي دي، ورځ په ورځ ښایسته کېږي. ښه په سړو باندې لاندې کوشم او تلم دغه روډ مې کتو، ما وی چې کار پې وکړم. نو بس چې څنګه لاندې کوشم نو دغه شانته کې په دې اولنۍ ګلۍ کې د دې شاپ دی، نو چې مې وکتو نو هغه خو بند و. نو ما یې خدای وس په څه کومه، نو بیا راته رایاد شو هلته یو بل باباجي دی، هغه ډېر ښکلی کار کوي، نو هغه خوا لاړم او په باباجي باندې مې کار وکړو. روډ مې هغه سایډ ته دی، بس چې څنګه هغه راله کار وکړو نو بس بیا مې تیاري وکړه او بیا تلم انټرویو له. بس تیاري هر څه مې کړې وه، ځان خو مې روان نړاو په هغې کې. خو دا تاسو وګورئ دلته 2 کالجونه هایر کړي چې یو د ګرلز دپاره او بل چې کوم میل دي نو هغو پکې انټرویو ورکوله. مایک کالج و او بل زما په خیال چې لارډز کالج و، نو هغه خو ما ته پته نشته ځکه چې هغې کې فیمیل و. نو مونږ چې څنګه دننه ورلو نو ټول هلکان راغلي وو او دلته دا پنډال هم لګېدلی و، په هغې کې خلکو بیټ کاوه. نو زه خو اول هلته لاړم، بیا چې څنګه مونږ نعمان یوسف صاحب سره او دغه شانتې کې نورو مشرانو سره ملاو شو، نو هغو ما ډېر ریسپیکټ راکړو او ما ته ویل چې دلته باره کښېنه. نو بیا د هغې نه پس ما څه پکچر هم واخیستو، نو نورو ویډیو مې نه شوه کولی ځکه چې ټایم کم و، او بیا مې دا څه پکچر واخیستو. دا ښکلي کیوټ ماشومان و، دوی هم انټرویو دپاره راغلي وو او څه پکې زمونږ غټ وروڼه وو. دا پکې چې کوم دلته ډیوټۍ والا کسان وو، دا پکې ښایسته یونین کونسل یې جوړې کړې وې، مختلف خلک به راتلو او خپل یونین کونسل کې چې دی هغه انټرویو به ورکوله. د نن ورځې دا شارټ ولاګ همدې ځای پورې و. که ستاسو خوښ شوی وي ستاسو ډېره مننه.